څنګه چې یو نیکی بل نیکی راکاږي یو سړی نیکی وکړي ته الله پاک د دوباره نیکی توفیق ورکړي نو دک شانت یو ګناه بل ګناه راکاږي څنګه چې سړی نیکی کوي الله ول د دوی نیکی توفیق ورکړي او چې یو سړی ګناه وکړي نو شیطان دې په دویم ګناه باندې مجبور کوي شیطان د دې آسان شي نو دې بیا په دویم ګناه باندې آماده کوي نو دلته الله فرمایي چې انما استزلهم الشیطان بشک او خویول د صحابه لره شیطان او خویول ببعض ما کسبو په بعض هغه عملونو کسبو چې هغه کړیو او تفسیر جلالین وی چې ای من الذنوب هغه ګناهونه دي او هو مخالفه امر النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه مخالفت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم وو د نبی علیه السلام حکم صحابه اونمنو دغه ګناه د صحابه نشي بعض وخت ډیر نیکان خلک او ګناهونه د صادر شي نو صحابه نه هم دغه غلطي شوی و خو الله پاک جل شانه ورستو بیا د دې د غلطۍ د معافی اعلان هم کړی دی او قران کې الله دا هم فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عن صحابه تاسو نه راضی ما او تاسو زمانه راضی شي صحابه معصوم نه دي د پیغمبرانو په شان دي پیغمبران معصوم دي د پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي صحابه نه ګناه کیږي خو مغفور دي صحابه ته الله پاک چې کومه غلطۍ دي شوي دي نو هغه غلطۍ او هغه ګناهونه ته الله پاک جل شانه معاف کړي نو ټول الله بخلي دي صحابه د دې وجه د صحابه پسې لان تان کول دا ټیک نه دي نو فرمایي چې انما استزلهم الشیطان بشک دوی او خویول شیطان ببعض دوی په بعضی ما هاي ګناهونو سره کسبو چې دوی کړي نو دی دغه غلطي وکړه چې د نبی علیه السلام 50 تیر انداز مقرر کړیو په غډې رای باندې نو اغه د نبی علیه السلام اگر چې په غلطۍ باندې د نبی علیه السلام حکم مات کړو خو د نبی علیه السلام حکم یې مات کو نو دا ګناه وکړه نو د دې ګناه د وجې نبی په جنگ کې پکې بوزدلیم پیدا شوله کمزوري پکې پیدا شوله تیخته وکړه صحابه ترڅه د وجې نه د نبی علیه السلام د سنت ماتې حکم ماتول د وجې نن موږ سوچو په فلسطین کې کومه غوغا جوړه ده نو موږ وایو خدای پاک د هغې قدمونه مضبوط کړي صحابه یو حکم د نبی علیه السلام مات کړو او جنگ وبیلو او سړي وبیللې بلکې تیښته اختیار کړل فطري یره پرې راغله د یو سنت ماتولو د وجې نه نن موږ څومره د پیغمبر علیه السلام سنت ماتو موږ ګرځېدل د نبی علیه السلام په طریقه نه دي زموږ مونځ د نبی علیه السلام په طریقه نه دی زموږ جومات ته راتلل د نبی علیه السلام په طریقه نه دي علي رضی الله عنه نه چې تاسو کوی تاسو سوره عبادت کوي هغه ته فرمایي صلی رښګنټي وی تاسو خوړل سکل اغستل خرڅول نه کوي ورته مونږ هر څوک د خپل پیغمبر په طریقه باندې نو یو سړی جمعه ته را داخليږي خدای د پیغمبر د طریقې نه خلاف را داخل شونه د چکم دی ګناه وکړه یو سړی بیت الخلا ته زی باتروم ته خدای د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې ور داخل شو نو دا دین دی سفیان ثوری رحمت الله علیه دنوم سفیان دی خدا سور په عربی کې غوي ته وي نو دی یو پیر په غس خپل باندې جمعه ته را داخل شو نو غیبی आवाज وته شو چې یا ثور ای غویا سک نو دی واپس شو بیا په خیخ باندې جمعه ته را داخلي کو په خیخ په باندې را داخل شو او دعا د جمعه کو وایو اللهم افتح لي ابواب رحمتك او بیا چې کله د جمعه نه وځو نو غس خپل بار کو په پیزار باندې کیدو پیزار کې ورن باسو نه په پیزار باندې غس خپل کیدو خیخ په پیزار کې ورن باسو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې پیزار پخپو کو نو خیخ په کې ورن باسله او چې وباسو به نو غس خپل بیړون به وباسله جامع اغوندو نو خې نستونه چې کم دی پرتوک په دغه کې پنسه کې ډومبه خیخ په ورنن باسو او چې وباسو نو غس خپل ډومبه وباسو خې نستونه ډومبه اغوندو غس رستو اغوندو او بیا چې وباسو نو غس ډومبه وباسو او خې چې کم دی ورستو وباسو دا ټول سنت طریقې دي د نبی علیه السلام یو سنت طریقه ژوند کول حدیث پاک کې راځي چې د نبی علیه السلام چې یو سنت طریقه د فساد په دور کې ژوند کړه الله ولد سلو شهیدان عمر اجر او ثواب ورکړي کوم شهیدان کوم چې په غزوه بدر کې احد کې حنین کې دي شهیدان شوي دي دا غي ثواب الله پاک دې سړي لور نو چې کوم طریقه د پیغمبر علیه السلام پر خودلی شوي په کار د شي مونږه ژوند دی او په دې کې د دنیا او د آخرت خیر دی سونی ګرام شیخ سیم دامت برکات هم غي پر میل وی ما باندې پالج راغلی دا یو خو دا خلم یو طرف تک غشي وو نو ډاکټر راته وی چې کله ته سار را پاسې کنه
نو دې ځای له ورزش کوه داسې سهار د خوبه راپاسې نو دا ځایونه داسې مږه وي په دې کې ربړونه لګېدلي دي اپاټې غونته کې نو دا یو طرف پټه چې کوم دی سسته شي دا بله ټیټه شي دا خوله ورسره کږه شي یو ډاکټر راته وایي چې دا ورزش کوه وي ما وایي چې ته ماته اوس وایې او نبي علیه السلام د نن نه 1400 کاله مخکې فرمایلي چې کله انسان راپاسي سحر لومبې سنت طریقه دا چې نبي علیه السلام به داسې وکړل سترګې مبارکې به ومږلې دا ځینې به کلک کلک ومږل کې به ناست ډایرکټ به پاسېدو نه ځکه انسان د خوب را ډایرکټ پاسې د پول نه کته پرېوځي کوی ته پرېوځي نه لومبې به خوب وتښتی په سترګو باندې بیا په دې ځای به کلک کلک ومږې داسې او بیا الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور دا به ووایي بیا به کوز چې لومبې به مسواک وکړي د هغې نه وروستو لومبې مسواک جدا دی او بیا که ته اودس کوې د اودس لپاره مسواک جدا دی نو ایما چې نبي علیه السلام مخکې فرمایلي دي 1400 کاله مخکې چې داسې کوه ته ماته اوس دا فرمایي خو زه د پیغمبر په طریقه باندې عمل نه کوم نو د دې وجې نه دا کار ما سره وشو دې کې د دنیا او د آخرت خیرونه دي نو ځان کې یو سنت طریقه چې کوم دی راولی انشاءالله یو کتاب دی سنت حبیب په کې د نبی علیه السلام سنت طریقې دي سترګې به څنګه تورولې نبی علیه السلام سر مبارک څنګه منګزو څنګه به ګرځېدو ته سار نواله تر ماښامه پورې او د بیت الله نوال تر بیت الله شریفه پورې دا ټولې سنت طریقې به مونږ کې راشي چې کله د نبی علیه السلام سنت طریقې راللې نو ګوره صحابو ته په یو طریقه پرېښودلو باندې د نبی علیه السلام په یو حکم ماتولو باندې څه چلو شو ګټلې جنګ یې وبیلو دننه پکې خوف او یره پیدا شوله د میدان نه پکې صحابه کرام بعضې وتښتېدل جنګ یې پرېښودو اگر چې بیا راوپس شو خو طبیعي یره په صحابو باندې راغله نن موږ څومره د نبی علیه السلام سنت طریقې یو سنت چې موږ او تاسو په خپل زندګۍ کې راولو خوراک په څنګه ګوره د مالګې باره کې لیکلي حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې ډوډۍ نه مخکې په دسترخوان باندې مالګه کېښودل حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې په دې کې د شپېتو بیمارو چې کوم دی علاج دی د شپېتو بیمارو چې کوم سړی مالګه خوري دا ټولې سنت طریقې پر یو سنت طریقې په خپله زندګۍ کې راوړو انشاءالله الله پاک جل شانه به زموږ دنیا هم ښایسته کړي آخرت به هم ښایسته کړي انما استزلهم الشیطان بېشکه وښویول دوی لره شیطان ببعض ما په بعضې ما هغه څه ببعض په بعضې ما هغې عملونو هغې ګناهونو کسبو چې دوی کړي وو چې هغه مورچه یې پرېښې وه ولقد عفا الله په تحقیق سره معاف کړي دي الله عنهم دوی لره دا خبره پسې وروسته راغله چې الله سره څومره ښه وکړل چې الله پاک ورله غټه سزا ورنکړله ټیک ته چې په هغه ظاهري شکست ورته میلاو شو خو الله پسې وروسته د معافۍ اعلان کړی دی د دې وجې د صحابو باره کې لان تان کول دا ټیک نه دي صحابه زمونږ د هغوی تعظیم کول دا چې کوم دی واجب دی وروستو پسې د معافۍ اعلان کړی دی او دې کې زمونږ ستاسو دپاره عبرت هم د صحابو د بعضې ګناهونه د دې دپاره صادر شوي دي چې مونږ تاسو د دې نه عبرت وایو اوس دا عبرت کو مونږ واغستو نو ټوله دنیا به ټیک نه شي چې هغوی په یو سنت طریقه باندې ګټلې جنګ وبایلو او مونږ دلته فلسطین د سورګو خدای پاکه فلسطینیانو له ګټه ورکړي او په خپله د پیغمبر طریقې شپه ورځ ماتو هر ټایم د پیغمبر طریقې ماتو نو دې کې زموږ دپاره سبق دی چې په یو طریقه باندې هغوی ته شکست میلاو شوی دی نور ټولې د نبي علیه السلام طریقې په صحابو کې موجود وي نن په مونږ کې یو طریقه د نبي علیه السلام نشته دی مونږ دعاګانې غواړو خدای پاکه فلسطین له چې کوم دی فتح او کامیابي ورکړي مجاهدینو له فتح او کامیابي ورکړي نو دې کې زموږ دپاره هم سبق دی ولقد عفا الله په تحقیق سره معاف کړي دي الله عنهم هغوی لره یعنی صحابه لره ان الله بېشک الله تعالی غفور بخونکی دی حلیم او بردباره دی